أئمة أحناف ذكر كره أحناف بده وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. نور كتابه كذا ذكر نور بالخصوص ذكر من كتابه فقه ذلك جهد عن سعاده خصوصا أحناف الأدب أو هم 10 راوي إمام بخاري وفات إمام أحمد وفات وزي عمر دولة قال إمام أحمد إمام بخاري وفات عمر ويش قال خلوص إمام أبي داود أبو مسلم وفات عمر بدر قال إمام أبو داود وفات عمر فصل قال ابن ماجه وفات کېدو 43 کاله چې ترمذي وفات کېدو 50 کاله چې نسائی وفات کېدو 40 کاله نسائی دنه ویلي دي سبق او د نسائی نه ویلي رواية المدبج في اصطلاح المحدثين رواية الأقران بعضهم عن بعض. لكن أبو داود كن بها أستاذ صاحب دي مرجر ده شراشي كتاب تفسير کی برده دا راوی کی امام بخاری کی روایت کی اور طحاوی کی روایت ودعوه اشتبتها وصابها مع سرابيه بس كرتنو دوطول دا سمحتها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يو آخری خبر پاتی وانا بے سبق بسم الله نبوي ان شاء الله. اما ضروري خبرانو دا طالب دا حدیث تپانا یادونی ضروری او سوالات کم راځي او په مقدمه دا مسلم کینا اما مسألہ دا موازنه بین الصحیحین دا بخاری و دا مسلم په منځ کې موازنه مقابله هیڅ معلومات کدام بهتر است و کدام بهتر نیست. ضعف صحیحین دی الحمدللہ علی سنت والجماعت فصحت دی ضارب عن اتفاق لري. بخاری و مسلم کی کم یو بے غورا دی ایتا مسئلہ دا موازنی ہوئی واجنی بین الصحیحین یہ بارکی دا علماء ندری رے نقل لی یور ادانا چنے مسلم ورد دا بخارنا دو مرادان سدوانا برابر دی تو مرتبہ کی ہما سیان دو مراد سے جمهور امت رہ رہا اور اس پہ اتفاق دے آراس بخاری اعلی افضل لمسلمنا
यो शायर वही क़ालू लिमुस्लिमिन फ़ज़लुन क़ालू लिमुस्लिमिन फ़ज़लुन क़ुल्तुल बुख़ारी औला क़ालुल मुकर्ररु फ़ीहि क़ालू अल मुकर्ररु फ़ीहि क़ुल्तुल मुकर्ररु अहला। चाहे मुस्लिम वारा माए बुखारी वारा चाहे देखी ची तकरार दे माए तकरार के ख्वान दे क़ालुल मुकर्ररु फ़ीहि क़ुल्तुल मुकर्ररु अहला। और तकरार का मसाइल का पाना चाहिए। बुखारी शरीफ दे उसे वजन अगवारा है मुस्लिम हवाला न बुखारी शर्त छत्ते पर निस्बत शर्त मुस्लिम और शर्त किस्म उछती हो सख्ती महारी से आला उछ शर्त किताब मेयार दरावियान तो ये वसफ दरवारा मां तवीली पर बयान द शुरूत की इमाम बुखारी ने तबक़ीलाना रिवायात के इस्तेआमल और देम के इंतखाब कई और द्रे में तराकुजी की नादिरन अला सबील मुताबात व शाहिद व तफसीर। और इमाम मुस्लिम मुलाद बार तबक़ीलाना रिवायात के इस्तेआमल द्रेम के इंतखाब कई बुखारी शर्त छत्ते पर निस्बत शर्त मुस्लिम रिजाल उछत बेमदारा कि बुखारी जामे द फनून समानिया और मुस्लिम जामे अनरे द्रेमदारा कि बुखारी दास से नाशना तराजिम की जवाब और मसाइल से इशारा करेगा चाहे कि न मुस्लिम खाली में तराजिम दावी में और मसाइल भी सीधे और पे इशारा करे मारते हो शेर वेलो अया फहूल इल्म हल्लु रमूज मा अया फहूल इल्म हल्लु रमूज मा अब्दाहु फिल अब्वाब मिन असरारी अब्दा फिल अब्वाब मिन असरारी तो कहने के लोग फिक्र के मुरादी हुआ है नशर शाती की तो आया फहूल इल्म हल्लु रमूज मा अब्दा फिल अब्वाब मिन असरारी। और उस्ताद से वही मुहय्यर अफ़हामिन इज़ा मा युतरजिमु हालांकि हैरान यहाँ पर मुस्लिम शरीफ की सलवरमा द बुखारी शरीफ पकम अहादीस व तनकीद शेर और मुस्लिम मुला पड़े दार खुतनी और किताब लिखे इन्होंने अवहाम शेखैन
न बाज़ रिवायत बाने तनकीद कड़ल है। अगर क्या तनकीद कमजोर है और खल्क उलमा तो जवाब न करे और बेन तनकीद शिविर न बुखारी पर बकम अतिया व हादीस बाने तनकीद शिविर बकम अतिया हफ्ता दो हश्त और द मुस्लिम शरीफ बयाउसल बदेरशु शेर या अल्लाह है। निमरानी ज्यादा लेम اليوم عربي انطلاق ايمية من ضعوية اتاوية فبخاري منتقد عليه يوصل بدش ما فمسلم كده الشيء ده طلع يا دم سلورة ما وجع شير الآيات فبعد لجعفي وقاف لمسلم فبعد لا فينا داخل بكيفة فبعد لجعفي وقاف لمسلم وبلهما وقيت عن الردى بعد أتاوية قاف سل أو بل بدرش نسبة کے احادیث مشترک تی سے جدا جدا دی نہ بخاری پر رقم اتیا و احادیث تنقید شوی اور نہ مسلم ملا فیوصل بدرش سل پکباو کی شرک راغلے فدعد لجعفی وقاف لمسلم وبلهما وقيت عن الردى دعد او قاف او بل ما دا ابجد پہ حساب دے کلام ذکر خولی کے داسک متن پشانت راکا ہے دا الفاظ واضح وبلهما وقيت عن الردى تعرف ده محفوظ ساتي ده هلاك پنځم واجه سفر راویان د بخاری او مسلم شریک دي خو د بخاری ځان راویان سلور سوا پنځه دیرش دي چې مسلم ته روایت نه کړي دې کې تنقید پاتیاو کسانو شوی سلور سوا پنځه دیرش ممن تفرد عنهم البخاري اتیا پکی
باغی اعتراضات شي او بخاری کې ځان لچاغت روایت کړی د شپږ سوه شل مسلم کې شپږ سوه شل ممن تفرد عنهم مسلما هغه کې منتقد علیهم یوصل شپېته دي هلکه کتاب او رساله دې وخت کې مو وړی دا د شپې ګوره دې وخت کې یا ما ته ودې یا لیکل کوه خو لیکل هم ښه دي هر څنګه چې درته بیان یې ګوره د تجربې خبر ورته کوم دی به ارمان کوه نو د بخاري اتیاو سړو باندې پس 550 متفرد علیکم تنقید او د بخاری د مسلم پشپک د پاسه شروع کې پایو سر شپېتو سړو باندې تنقید شوی او دا معلومه ده چې چا په کتاب کې منتقد علیهم کمی هغه ولای دا کتاب نه چاہے کې منتقد علیهم زیاتی دا غیر منتقد علیهم روایت اولان چیز سب پہ تنقید نہ کرے بعض سڑی پا دی مقدمہ کی ذکر دا حافظ ابن حجر پا مقدمہ کی ودلتم پا کتاب دی پا عمران ابن حطان اعتراض دے پا ماوان اعتراض دے پا اکرام اعتراض دے شپږمه دا چې کوم باندې تنقید شوی دی د سړو د امام بخاری دا غینه روایات کم ذکر کړی دی او د مسلم په کوم سړو چې اعتراضات شوي دي مسلم ته ډېر نقل کړی دی نو چې سړي منتقد علیهم زیات شي او د هغې روایات زیات شي دا کمزور خبره ده او چې منتقد علیهم کمی او روایات هم پې کوي د صحت او د ضعف او د قوت د حدیث خو ټول بنا پر رجالو ده نو بخاري د خپل منتقد علیهم نه روایات کم ذکر کړي دي او مسلم ته ډېر نقل کړي اتما وما امام بخاری په کوم سړو چې اعتراضات شوي دي د اکثر مشایخ د ده دي چې ده ته حال د نورو خلقو نه زیات معلوم دی یو سړی چې په یو شخص اعتراض کوي د بار نه او بل سړي ورسره صحبت کړي نو قول د صحبت والا زیات معتبر نو منتقد علیهم په بخاري کې اکثر مشایخ دغه دي چې ده ته حال په نسبت د ناقدینو زیات معلوم دی یو سړی چې شمدید ګواهي بل د بل نه خبره نقل کوي دواړو کې ډېر فرق او مسلمه هغې کې چې دی هغه اکثر د مشایخو درجه کې نه دي بره دی چې هغې کې د مسلم او د ناقد رای یو شانتې معلومېږي ځکه مسلم ملیک نو تصحیح کوي نو د چا په واسطه دی کوي او تنقید والا که تنقید کوي د چا په واسطه کوي ناغی کی دا ناقد او دا موثق دا مسلم او دا غیر مسلم رای یو شانتی گرزی او پا بخاری کی اغل دا خپل مشایخ دی آئی کی دا در اولاد پا نسبت دا ناقدینو
اتم مسئلہ دا حدیث معنعن دا کہ مسلم مولا رحمہ اللہ پا آخر دا کتاب با مقدمہ کے پڑے زور دیر بیان کرنا معنعن او معنعن عنه او معنعن فيه او دے عمل تعنعنا ہوئے معنعن روایت چاہتا ہوئے روایت دے وراوی بخل مرویان ہونا پدا سے سیغا سارا چے سارا دلات نکی پا سما صراحتا بلکہ سما او دادن سما دوار احتمال لرے روایت حدیث معنانا دیتا ہوئی کہ ما یروی فیہ الراوی عن شیخه بصیغة لا تدل على السماع صراحة كلفظ عن او قال او حدث واخبر بدون ناوني حدث فلان شاته ویلی اخبر فلان چې حدثني ويا اخبرني ويا دې د صيغه د سماع وي او چې قال وعن ويا حدث ويا اخبر ويا بغیر د نانینا دې د صيغه د عن وي ما يروي فيه الراوي عن شيخه بصيغه لا تدل على السماع صراحه بل يحتمل السماع وعدمه كلفظ عن او قال حديث معنعنم وي معنعنم وي دي عملت عنعنه وي راويت معنعن مروي عنه تمعنعن عنه روايت تمعنعن فيه دا عنعنه مصدر صناعي ده لك الحمد لله تحمد لوي بسم الله بسم لوي لا حول ولا قوة الا بالله تحوق لوي ديتا مصادر صناعي وي نو عنعنه يو مصدر صناعي ده جوړ شوی دا محدثین کرام خپل اصطلاحي الفاظ دي جګړه سره جګړه دا چې اوراوی مدلس نه مرسل وي او د یو شیخ نه روایت کی په لفظ عنه امام مسلم وی چې د دوارو منځ کې معاصرت وي زمانه یووي او امکان د لقاوي دا عنعنه محموله ده په سماع حدیث ته متصل وي او حجت په دین کې امام بخاری وی اگر چراوی نه مدلس ته نه مرسل ده او زمانه یواله امکان د لقاستا خو چې یو لقا په یو حدیث کې بالفعل نی ثابت نو دغه دین قبلی نو هغه په امکان د لقا عمل کوي دی په لقا بالفعل د دې وجه نه ډېر ځینو کې به حدیث راشي حدیث په د باب سره مناسبي خو بل حدیث په ور سره ذکر کیږي چې د هغې حدیث په د باب سره مناسبت نه دی به صرف په دې غرض ذکر کوي چې دلته د راوي د مرویانو سره ملاقات بالفعل ثابت دی رأیته یوتر برکعت مسله د ایمان ده فلان کی وای ابوالخیر فلان کی استاد مولد یوتر برکعت یو رکعت پتر یا صافحانی یا کنانی فلان کی را لکنیه خدا دا سی جمله با ذکر کی چی ملاقات بینهما بالفعل ثابت کی اگر چی پا یو حدیث کی نو چی پا یو حدیث صحیحه کی دراوی و دا مرویان ملاقات بالفعل ثابتی نو طول عنعنی محمول علی الاتصال لی
یعنی ټول حدیث من دا غنو لکه چې د اغنه اوریدل او که په یو حدیث صحیحه کې د دوه ملاقات نه راغله اگر چې امکان د لقاء شته او معاصرت شته خو زه هغه باندې عمل نه کوم. نو شرط د بخاری په معنعن کې اعلی او اقوال په نسبت د شرط د مسلم ځکه د ملاقات بالفعل وي هغه امکان د لقاء امکان او ملاقات بالفعل کې څومره فرق د اسمان او د زمین. په مصر کې مولا د هندوستان د مولا نه عنعنه کوي اگر چې زمانه یاواله امکان د لقاء شته. بخاری وی علی بیزه قبلو مچ په یو واقع کې د دې ملاقات بالفعل زمینم او چې په یو حدیث کې ملاقات بالفعل نه راغله نو څنګه دا ومنو دا چې مدلس نه راوي چې مرسل نه ځکه چې رساله او تدلیس د ټولو په نيز عیب ده. کراوي مدلسین او عنعنه نه ده قبول په اتفاق کې رساله خفي کې نو عنعنه نه ده قبول. تدلیس دې ته وي چې روایت وی د یو شیخ نه چې ملاقات ثابت وي خو سمعت نه کړي یا سمع کړي خو د دې حدیث یې نه کړي په داسې لفظ دا حدیث نقل کوي چې په دروغ کې مرانه شي عنعنه وایي چې احتمال د سماع او د عدم سماع باونه او مرسل خفي دې ته وي چې روایت د راوي د شیخ نه شي چې د هغې ملاقات پته لګي چې ملاقات یې شوې دی که نه دی شوې او دوی په داسې هغه نقل کوي چې دلالت په سماع نه کوي ځکه بیا خو دروغ راځي چې دروغ راځي بیا روایت نه قبله نو چې راځي مدلس ني او مرسل خفي ني امام مسلم و امکان د لقاء اتحاد د معاصرت کافي دی لپاره د ثبوت د حدیث. او امام بخاری وی چې په یو روایت کې ملاقات بالفعل راغلي نو ټول عنعنې محمول په اتصال دي او که په یو حدیث کې ملاقات بالفعل نه ثابت نو تش په امکان د لقاء او په وحدت د معاصرت عمل هغه نه کوي. زمون استاد منتهي تنازع قوم في الحديث المعنعن ناشرون يا الله تنازع قوم في الحديث المعنعن فقد قيل موصول وقد قيل مرسل فقد قيل موصول چاوی دا محمول علی اتصال لکه مسلم ملاوی وقد قيل مرسل چاوی دا منقطع دی مرسل منقطع تو فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء وهذا عن علي والبخاري ينقل وهذا عن علي والبخاري ينقل دا علي بن مدينه دا امام بخاري دا شيخ او امام بخاري وذا عن علي والبخاري ينقل ذلك ويكفيه امكان اللقاء عند مسلم ويكفيه امكان اللقاء عند مسلم وقلبي الى قول البخاري اميل وقلبي الى قول البخاري اميل
زمانه د بخاری رحمه الله. ولی فإن اللقاء فيه شفاء وسكينة، فإن اللقاء فيه شفاء وسكينة وسلوان قلب شيق يتململ. شيق عاشق، وسلوان قلب شيق يتململ. شيق عاشق يتململ يصدر، سلوان تشيق سوا. اصح دابلنا اصح كتاب بعد اصح كتاب بعد كتاب ربنا. صحيح البخاري ثم يتلوه مسلم. أصح أحاديث وأوفى لطائفا. أصح أحاديثا، أصح أحاديثا وأوفى لطائفا. محير أفهام إذا ما يترجم. أصح أحاديثا وأوفى لطائفا. محير أفهام إذا ما يترجم. بناسی ورپسی نور دے قصیدہ دے یو وجہ تے اشارہ کر. محیر افہام اذا ما یترجم. خلق حیران کرے. بس دا خبر ختم شو محمد. اس کتاب تا گورو پا ترجمہ باندې لفظ ادرے دے اذا ما یترجمو. نو ترجمہ ستوی زمونم بے ترجمہ دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب كيف كان برد الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح من نبينا. یو سو بحث تو بدے کے خیال ساتے دے باب کے. اول دا تما عنوان دا ترجمے کی خود و ترجمہ ستاوئے اور ترجمہ کے دس خصوصیات تھی. اور دا الفاظ دا دے باب تشریح. دے معنی اور دعوی پا دے باب کی. دعوت صدا پاکی. درم وجہ دے تسطیر دے کتاب پا دے باب سر. میں درست سند و حدیث انشاءاللہ. ناول تحقیق دا الفاظ
دیم تحقیق د معنا او د دعوی امام بخاری. دریم وجه د تصویر د کتاب پر مبارک باب سره. ولی دا باب مخکې کوي باب کیف کان بدء الوحی. اول تحقیق د الفاظ، دویم تحقیق د معانی او د دعوی، او دریم وجه د تصدیق د کتاب په دې باب سره. د درو مباحثو ته خیال لرئ. اول لفظ ما ته ترجمه وي. ترجمه څه ته وایي؟ په لغت کې او په اصطلاح د دوی کې ترجمه مصدر دل لباب دا رباعی مجردون دحرج يدحرج دحرجة ترجم يترجم ترجمة. ترجمه وی اظهار تا، اظهار دا معنات. یا تعبیر د یو لغت نه په بل لغت سره. چې معنا ظاهره کې هم خلک وایي لکه ترجمه د دې عبارت سره، نو اظهار د معنا د الفاظونه. یا نقل د یو لغت بل لغت. د انګریزي وی ترجمه څه د اردو کې نقل کې. ترجمه کې اصطلاحي الفاظ دو راځي، مترجم به او ها دا هم ورته لغوي معنا وکړه. اصطلاحي معنا عنوان د باب ته وایي. هغه الفاظ او هغه جمله چې په مابین د باب او د سند د حدثنا منځ کې راشي، دې ته دوی ترجمه وایي. عنوان د باب، دعوه د باب، هغه کلام چې پس د باب او د کتاب نه تر سند پورې ذکر کیږي، دې ته ترجمه وایي. هلکه لومبۍ ترجمه د بخاري سره کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر من بعده پورې ده. نو عنوان د باب ته دوی ترجمه وایي په اصطلاح کې. دعوی د باب هغه الفاظ او جملې ته چې په مابین د باب او د کتاب او په منځ د سند کې راشي، چې کلام د مصنف او مؤلف دې ته دوی ترجمه وایي. به ترجمه کې دوه الفاظ اصطلاحاً استعمالېږي، مترجم به او مترجم له. مترجم به دعوی د باب ته وایي چې په دې ترجمه قائمه ده په بدء الوحی. دا مترجم به دی. او مترجم له دلیل ته وایي. نو که آیات پکې ذکرې په ترجمه کې یا اقوال د صحابه، دا مترجم له دی. او ارسطو حدیث مبارک مترجم له وي. د دې حدیث ته پاره دا ترجمه کې خوده شوی ده. مترجم به دعوه د باب، مترجم له دلیل. نو کله دلیل صرف حدیث وي اپا سند ذکر کوي، کله دلیل کې آیات هم ذکر کی ابلا سند ذکر. قرآن شریف سند تاجت نشته لکه دلته چې ذکر کړی، او بیا رستو حدیث مبارکم ذکر کی اپا سند سارا. نو دلته مترجم له دو سیزونه دي، یو آیات ته بل حدیث مبارک. مترجم له دلیلی دعوه دا چې بدء الوحی څنګه شي او سید الرسل تا
नागदा से शिव लक पदे आयात की चिवर्ते इशारा शिविदा इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इलैना और पदा से शिविदा लक पदे अहादीस मुबारक रातुन की चिवर्ता इशारा शिविदा नु मुतरजम बिही दावा मुतरजम लहू ये दलील नु कल तर्जुमा मुश्तमिल पर मुतरजम बिही और पर मुतरजम लहू दुआरो लकदलता मुतरजम बिही बदल वही मुतरजम लहू क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दा पके राग तराजिम द इमाम बुखारी बड़े ढेर ग्राम थे उलमाओं पे मुस्तकिल किताबों ने लिखे लाम अद्दरारी और तकरीर दे मौलाना रशीद अहमद गुंगू से मौलाना मोहम्मद यहया से अब्दागा शागर और मौलाना जकरिया से अब्दारो बे मुफस्सल करे तो मुख्तलिफ जिल्दों की चाप पगट और पवड़ुकू के लाम अद्दरारी माई के अविया खुसूसियात जिक्र द तराजिम द बुखारी अविया उसूल अनतासु यादोल से ने यादोल शम मुझे चर तराजिम बर्तबाद होते इशारा का क्यों पाए के दाज तर्जुमा कल मुश्तमिल पायातम लकदलता बाप सरा इनवान सरा दावे सरा दलील जिक्री नस्ता आयात मकसद है पके द्री खबरी पायात जिक्र कोड़ ना गोरे आम खबर याद अलम देखम बाकी अबवाब के चिकम दे आयात जिक्र दावे सर आयात वाले जिक्र के दावा खुदल तबदुल वाहिदा और सरा क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल न अवल नुक्ता पकी दई सीधी इस बात द दावे की पर दलीलें असीलें सरा चे पर कुरान दा साबित तौरुस्त पर हदीसिन दर तज साबितों पर सनत सरा न इस बात द दावे पर दलीलें असीलें सरा द मकसद भी न दलील अव्वल किताब आयात जिक्र की पर बाप की और दलील सानी हदीस जिक्र की पर सनत सरा बेमनुक्ता पकीदई आयात जिक्र की दा टूर सर ताल्लुक लगी दा प मंजला दा मतन गर्जई दा आइंदा हादीस मुबारक नफाक दाता तखरीज कुरान प मंजला दा मतन दे और हादीस शरह वजाहत और तबीन दे वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा तालीम द किताब पवासिता द हदीस सरवाज़ी दाता तखई दा कुरान मतन दे और हदीस मुबारक शरह द्रेम मकसद तबर्रुक बिज़िक्र आयात फी मब्दअल बहस से कुरान शरीफ शुरू कुछ खुदे पाक पके बरकत वाजे दुमर कुरान शरीफ आयतन पयो किताब दा हादीस किनिश्त लक बुखारी बुखारी दा टूर कुरान पर किताब के रावस्त और दा कुरान शरीफ पर तदा से हाजिर दे लक ताली की सड़िता मरगलर प्रूति पता बखके और चिकम मरगलर खखी आ रहा दुमर इस्तेहजार है यो मुहद्दिस रहमहुल्लाह हदे मसला की इमाम बुखारी का नरस टूल की कुरान शरीफ पर किताब के रहा उसका और जय कि आयात का इशारा कर नदी वजन मान तवील कना बल्ला तर्जुम नो अब जकरिया से अविया उसूल लिखे मौलाना शेखुल हिंद से उर्दू के अगर इशारे लिखे रहा
शरह तराजिम अब्वाब बुखारी व तराजिम उर्दू की मिलावी जमा उस्ताद से वो किताब लिखे तुहफतुल कारी फी शरह तराजिम बुखारी ब्रिजिल दमासा रस्ता और बाखिला चापशीन वफात शो कलमी जामन चाप करे रोकना बुखारी की बतराजिम तगो नुफिकुल बुखारी फी तराजिमी दर तमावीलु चिरदी दो मतलब दी दा दो मतलब शान वर्षा से बयान है फिक़ह पर माना लुग़वी सरा यानी ज़कावत दिक्कत ज़हन कमाल इल्मी और तबहुर दाब मालूमी की इमाम बुखारी दर तराजिम नता था देम फिक़ह पर माना इस्तिलाही यानी मुख्तार इख्तियारात दद मसाइल फरियों की मालूमी की दद अबवाब बना चिदी कम जानिब ख्वाह की आगा जानिब बांधे बाब दिब्बल बांधे नक दे दी जमा बैन अलबाबैन अलमुतज़ादैन न कहे दी नस्या मनसिया गर्जी आगा जानिब दासी मालूमी की जिद्दता हक पर मौजूद खिलाफ की औख करी पख्तल दी मसला के उलमा मुख्तलिफ थे कि हक पर मौजूद खिलाफ की औ दे कद्वदी नस्ह उलमा वी हक पर मौजूद खिलाफ की औ दे यो हकी दो हक नहीं देखा हुजूर मुबारक को इज़ा इज्तहद अल हाकिम फअसाबा फलहु अजरान व इज़ा अख्ता फलहु अजरुन वाहिद नुक आरियो के हक में नो अख्तान इसबत बेसीनो बेखबत बाड़ा दाम अहले सुन्नत वल जमात पर उलमाओं हक पर मौजूद खिलाफ के मुतअद्दिद द्वारा हक हुई लेकिन सहाबों किराम इख्तिलाफ और मसला बनी क़ुरैज़ा की ला युसल्ली अन्नाकुम अल-असर इल्ला फी बनी क़ुरैज़ा चा मुंज़ को चाल तो द्वारा में इसके खिलाफ हो नफ़ी इस बात पर में इसके न द्वारा हक पे दासर सूफिया किराम वही मुतज़िलम और दरे मसाइल शरिया और हैसियत लकद अंबिया मुख्तलिफ हो गए अंबिया किराम पर फुरूअ की मुख्तलिफ थी और टोल हक थे और सहाबा किराम पर डेर फुरूअ की मुख्तलिफ थी और टोल जमुन सर गुलनरी टोल हक थे सायो जानिब ख्वाह करे शामिल जाना निशावल्ला से बारो खबर द इत्तेफाक तपारा या बला खबर कर अवई दादबार खबर पखपल जे हक शेख हक पर मौजूद खिलाफ किया कदवदी वही दादबार से अवई हक बमाना लरी यो हक अगा अम्र वाक़ई इंद अल्लाह दे چې د خدای په دربار کې کم یو دی هغه یو دی او یو حق معنا مطلوب د مجتهد نه تانا چې څه غوښتي کېږي په خپل اجتهاد فکر وکړه نه هغه کله هغه دوی ته په خپل اجتهاد مکلف یې زه په خپل اجتهاد مکلف یم د خپلې پوهې او د علم مطابق زمین احناف عام وی حق پا موضوع دا خلاف کیا وی مطلب اقبل مذہب تا حق و نور تا بخطا وی پا احتمال دا ثواب لري اور سو علماء وینا دوارا حق دی امور مجتہد فی کی بری آغا امور چی صحابہ کرام و مبارک و نفکی خلاف راغلی ہے کہ دوارا جانب حق مشاول اللہ سے بیخد الجید کہ وہی
چې دا دوه خبرې په خپل ځای حق دي خو دا حق به معنا دی که حق الامر الواقعي عند الله تبارک وتعالى دا خدای په دربار کې چې کوم محبوب دی هغه یو وي او چې کوم مطلوب د مجتهد نه نو هغه دوه دي ځکه ته په خپل اجتهاد مکلف دی په خپل ته په خپل امام بخاری دا قائل چې موضوع خلاف کې یو دی نو دې صرف د یو قائل د بل نه ذکر کوي او اگر کله د شرط مطابق وي بل جانب حدیث هم صحیح خود مختار کړی ني هغه باندې نه باب دی نه عنوان دی لکه حدیث د اشتراط فی الحج منګه نه وایو شوافی وای دیم نه وای او حدیث بوضعی حدیث مشتری دی هغه ذکر کړی خو پسې هغه کې نه ذکر کړی چې کوم دې مسله د اشتراط باندې نه نه اشتراط ته وایي چې یا مسعل الامامه یا مسعل النعلين دې د دین نه قائل اگر چې احادیث د شرع مطابق راغلي خو په خپل ځای کې نه ذکر کوي بل ځای ذکر کوي بل مسله دې ثابت کوي مسوي په سر د امام نشته او حنابلة قائله دي منګه قائله د تکمیل د پاره یعنی مسح فربا د سرک استیعاب د پاره مسح په پټکی کول شي داسې نمون مذهب کوم هدو نه دی قائله مسح على النعلين لا غیر مقلدین کوي مذاهب اربعو کې او حدیث راغلی دی هغه د په هغه ځای کې نه ذکر کړی چې کوم دی د مسح بحث دی نو امام بخاری فقه چې معلومه اختیارات په مسائل فرعیو کې عبد د کتاب د ابواب نه معلومه ما طویل مخکې بل چې دې جټې د سپیته پاکه وي ما حدیث هغه باب کې ذکر کوي چې کوم تایید د مذهب کوي او چې کوم نه دا معلومي چې جټې پلیته ده اگر چې د شرط مطابق د هغه نور ابواب کې ذکر کوي دا پکې کمال دی چلن ولن فيه نو فقه البخاري في تراجم مطلب دا چې اختیارات فقهیه په مسائل فرعیو کې د تراجم نه به معلومه چې د مختار سره ډیر لوی شان لري امام بخاری چې دا غي بیان موږ نشو کولی اني مقام و مرتبه معلومول شو دا د وحي څومره بحثونه چې موږ کوس به ویني دا چې په خلی وي د وحي په حقیقت صاحب د وحي پیږي د جما په لذت روغ جوړ سړی پیږي عنین نه پیږي که عنین ته وایي چې د جما څه خوند دی د حلوا په شان دی د سور مرچکي په شان دی د قنداري نسوارو په شان دی هغه نشي بیانولی ځکه هغه ته هغه حاصل نه دی دا وجداني څیزونه دي یو ړوند ته د اسمان رنګ وښه چې اسمان څنګه رنګ دی شین دی او شین څه ته وایي نه پوهېږي سپین څه ته وایي تور څه ته وایي موږ د ړندو مثال لرو د وحي په مقابله کې نو موږ د وحي حقیقت نشو معلوم د کشف هم نشو معلوم داسې تعبیرات دي رسوم دي تصور بالوجه ده تصور بالکنه و بکنهه نه ده لکه موږ ته حقیقت نه معلوم صرف تعبیرات یو ورون د خونو په جماعت کې نو شاګرد چړي ولا کیر او کیر پیژنې زموږ وطن کې برن چې همرا شیر پخته شوال روجي چې په پایو کې پاخه کې کنه لا چې پکې واچي نو ډیر فناک دا په هویان ډیر خوب پخې یو کیری فارسی دی یو کیری پیشوری دا کیری پیشوری یادو نو چې وی قوم ډیر فن دی ورک
روندو اجر جماعت کې اخونو د جمیش پاور دې چړې ته وای دا څه شي د دومره خوندور دی وی دا کیر دی وی کیر څه ته وای وی کیر یو سپین شي خوږ هغه ورته سپین څه ته وای وی لکه د ډینګ په شان ډینګ مارغه دی او بو کې چې ګرځي دا مایان خوري وی ډینګ څه ته وای راځي ورو کې دا تعریف د بجول په بجول ویډینګ یو مارغه دی اوږده غړانګې وي اوږدې خپې وي اوږده غړانګې وي داسې ورته یې اوږد څه ته وایي اوږد یې د لاس را دفاع کړه نو لاس یې د هغه استاد نه و نو اوږد دې ته وایي داسې روغ نه دی نو دی وایي تو بڑی ټیړې کیر ہے دا کیر خو ډېر اوږد سیز دی اگه حدی اوسطونه پاکې ټول حذف کړو نو شکل اول ته جوړ نو حقیقت د بعض سنو ګورې موږ نشو معلومولی نو د علماو دا مراتب موږ نشو معلومولی چاته چې خدای دا کمال ورکړي دا زموږ تعبیرات یو امی سړی دا معلومولی شي چې دا عالم کوم مقام لري ځکه هغه ته د علم هېڅ برخه نه ده حاصله او عالم هغه چاته وي چې ډېر خوشواز وي ډېرې زړې زړې قصې بیانوي وی کاپر مولا دا علم نه څه خبره عالم خو عالم پېژني جاهل یې خو نه پېژني نو چې چاته یو څیز حقیقت نه معلوم دا زموږ دا حاکمان ولې دین نه راولي ځکه د دوی د دین د حقیقت نه نه دي خبر نه د پیغمبر د حقیقت نه د ایمان د حقیقت د ایمان دې ته ویل سړي نوم عبدالمنان یې بس ټیک ده جماعتونه یې په کلو کې خلک منځونه کوي بس ایمان هلکه ته مؤمن ایمان پېژنه دا درته یقینا ویم دا لیډران امیان لیډران هغې کې د شمالي اتحاد دا مشر هم داخل د جاهل که دی د ایمان د حقیقت نه خبر وي د قیامت د ورځې نه د خدای د محاسبې نه د امت د اجتماعي فکر نه نو ده به دا کار کولی خو دا ایمان نه لري کنی د ایمان خاوند یریږي چې زه به څه کوم یو څو ورځې دا شی راته میلاو شو نو څه نو حقیقت چې چا دوی ته نی حاصل نو فقه البخاری فی تراجم د بخاری تراجم دقه شان دی اول لفظ زمون بسم الله راغله ترجمه خو لفظ الفاظو کې نو راغله بار مې ورته وویل بسم الله الرحمن الرحیم دې ته ظرف مستقر وایي کنه جار مجرور چې وي او متعلق محذوف که مذکوری ظرف لغو چې مستتر وي هغې ته ظرف مستقر وایي د دې متعلق څه دی متعلق دا شو نو د کوفیانو یوه ده د بصریانو بله او د علامه زمخشري بله دا د الفاظو بیان درته کوم بیست ده خبره کوفیان فعل لو باسي مقدر ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې رحمان رحیم دا چې رحمان رحیم دی دا مبتدا خبر جوړیږي نه شروع کوم په نامه د خدای رحمان رحیم سره دا صفت موصوف شو دا چې وایي شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او مهربان دا وروستی مبتدا خبر شو او دلته رحمان رحیم هم مبتدا خبر نه دی دا اوصاف دي د الله لپاره نو ابتدئ بشروع کوم په نامه د خدای رحمان رحیم سره نو هغې ابتدئ راوباسي چې دلالت کوي په تجدد او حدوث سره بسیان ابتدائی راوباسي
ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع زمان دا خدای پنم رحمان رحیم سارا دا نو دوی جملہ اسمیہ جوڑا کر شروع زمان دا خدای پنم رحمان رحیم سارا دا جملے اسمیہ شو او آغا شروع کوم آغا فیل شروع کوم پنم دا خدای رحمان رحیم سارا او دا بلا شروع زمان دا خدای پنم رحمان رحیم سارا دا پیگے کنا پخوا ناغی ابتدیو دیوئی ابتدائی جملے اسمیہ چی جوڑا کن دلالت پر دوام و ثبوت کن علامہ زمخشری امام دی دا نحو و دا فصاحت و دا بلاغت پخپا گلو او معتزلی حلوی شخص پا مکہ مکرمہ کی اسی دو دا زمخشر خراسانی علاقے محمود جار اللہ بے ورطوی ذکر مکہ مکرمہ کی اسی دن جار بیت اللہ چه وفات شو مکی خار طول بندو داغ پا تعزیت کی چاوتوی دا دمرلوی علم خدای درکڑی دا دے کم دے ذکڑی وی دا میں آغا وقت ذکری حین لا البصل حدير ولا آكل الحمير ولا يهدمني فلانا وفلانا دا مې هغه وخت کې ذکر دی چې ما ریښتینې جامې نه دي اغوستې او خمبیره ډوډۍ مې نه دي خوړلې او نه مې غلام او نه مې وینځه وه د کټ د اونې د سوري د لاندې یا د ګټې باندې به مې سر کېښود هغه وخت کې مې زده کړی خواري یادوي په خوارۍ زاری کې ایش پرسته مولا گوری سبق نشی ویره چه ڈوڑے فکری و دا جامو فکر دا وقت که من ذکره چه نمی قیمتی جامعه غستی دی نمی خمبیر ڈوڑے خوڑلی دا نمی خدمتگار وارس می پخپله کرد دی حنفی عالم خو په عقایدو کې معتزلی دی تفسیر کشاف ډېر ښکلی تفسیر دی خو مولیان یې ځکه نه ګوري چې صاحب راځئ چې وګورو فنظرنا فی ذلک